نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد صدق الله العظيم سورة قاف پاکشتما پارا ابتدائی آیتون دی یہ سورت تا سورت قاف ہوئی ذکر چید دی سورت پا شروع کی پا حروف مقطعات کی قاف راغل دی سورت مکی سورت کی دا ہجرتنا اڑان دی نازل دی اعتبار دا ترتیب قرآنی سرا پنجوستم دی نازل دو بلحاظ سرا سلور درشتم دی یہ سورت کی دری رکوعات پنزسل ویخ آیاتون دی مخی سورت پا آخرہ کی دا اللہ پاک دا طرفنا توفیق دا ہدایت بیان شو او دا دی سورت پا شروع کی دا ہدایت ماخذ او بنیاد قرآن مجید بیانی یا دا مخی سورت پا آخرہ کی دا کامیاب مومنان و صفات او فضائل بیان شو او دا دی صورت پا آخرہ کی ہم دا کامیاب مومنان و صفات او علامات بیانی یا دا مخی صورت الحجرات پا شروع کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آداب بیان شو دا مجلس دا دے صورت پہ شروع کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صداقت اور رسالت بیانی صورت پہ اولنے رکو کی دا قرآن کریم عظمت ذکر کی کلچ کافران تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راغی او دا اللہ رب العالمین پیغام قرآن مجید یہ دویتا بیان کرنو دا کافرانو دا طرفنا حیرانتیا راغل نو دا دوی دغا حیرانتیا بیانی گی او بیا چکل دویتا عقیدہ دا مرگ نباد دا جن او دا آخرت بیان شو نو دا دی کافرانو دا مرگ نباد دا جن انکار او باغی باندی تعجب ذکر کی اللہ رب العالمین تدی کافرانو دا شبہات جواب ورکی او دا دی کافرانو حالت بیانی اللہ فرمائی چی دا ازمکا کم سیز کموی باغی منگتیو او دا ہر سیز حساب کتاب دا پار زمان سران لوح محفوظ موجود دی زمکہ کی انسان داخل شی زمکہ دا انسان دا وقت وغیرہ چی سخوری پدیم منگ پیو او دا پدیم باندے ہم منگ پیو چی دی زمکہ نبا دا انسان دا پورتکی گی او پا قیامت کی بدا حساب کتاب مخیط ورزی او دا دی کافرانو دا قرآن مجید او دا نبی علیہ السلام پا بارکی حالت دا شک او دا شبہو کلبے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یادو چدا نعوذ باللہ جادوگر دی کلبے وی نعوذ باللہ دا لیونے دی او کلبے وی دا دنیا مال دولت او مشرق وار قرآن مجید بے کل یادو نعوذ باللہ دا جادو کتاب او کلبے وی دا بل یو سڑی نزدکی دا قرآن پا بارکی او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پبارکی دا دے کافران اخبل حالت دا پریشانے او دا شکونو دی یعنی پخبل خبر باندے اخبل باندے ثابت قدم ندی یو خبرو کی بیاوی نداس نداس دا قرآن مجید او دا نبی علیہ السلام پبارکی دا کافران و حال دا بیا اللہ رب العالمین دا اخبل وحدانیت دلائل بیان چدا کافران زما وحدانیت نہ منی قرآن مجید نہ منی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ منی دا کافران دی اسمان طرف تو ہوئی سنگ خیستہ میں جوڑ کری بغیر دستن سنگ میں خیستہ کڑی دی پستورو باندی
او داسې مزیدار می جوړ کړی چرته پکې خرابي هم نه راځي ځمکه مې مزیدار خوره کړې ده هغې باندې مې درانه درانه غرونه پیدا کړي دي د پاره دي چې دا ځمکه په دې خوځېږي نه او په دې ځمکه مې ښایسته مزیدار تازه تازه بوټي پیدا کړي دا ټول د دې خلکو دپاره د سترګو د لیدلو دي او دا ټول د هغه کس دپاره چې هغه کې سوچ او فکر وي هغه دپاره دا دلایل او نصیحت او بل اسمان طرف ته نه ګوري موږ د اسمان طرف نه مزیدار پاکي برکتي اوبه نازلي او په دې اوبو باندې په دې ځمکه باندې ښایسته ښایسته باغونه زرغون ښایسته ښایسته فصلونه زرغون دغه فصل چې دوی کم کټ کوي دا هم موږ په دې اوبو باندې پیدا په دې اوبو باندې بیا کجوري پیدا دا کجوري غټې غټې تنې جوړې شي او په کجورو کې غونچې جوړې شي او هغه بیا میوجات ونیسي دا ټول د دې بندګانو دپاره نو چې څنګه دا څیزونه موږ د ځمکې نه پیدا کړل او د مړې ځمکې نه موږ په اوبو سره دا فصلونه را وویستل نو د دې کافرانو دپاره د قبرونو نه راویستل به هم داسې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پاک د پخوانو قومونو حالت بیانوي او نبی علیہ السلام ته تسلی ورکوي او د کافرانو مشرکانو ته تنبیه ورکوي چې د نبی علیہ السلام نه وړاندې د نوح علیہ السلام قوم تیر شوي او یو قوم تیر شوي چې هغوی د کوی په غاړه باندې اوسېدل د بتانو عبادت به کوو پیغمبر ورته څوک راغلو یو قول پکې داغري تفسیر جلالین لیکي چې هغې قوم ته پیغمبر حضرت حنظله بن صفان علیه السلام راغلو هغې قوم د خپل پیغمبر تکذیب وکړو ثمودیانو د خپل پیغمبر تکذیب وکړو د هود علیه السلام او د صالح علیه السلام او عادیانو د هود علیه السلام تکذیب وکړو فرعونیانو د موسی علیه السلام تکذیب وکړو او د لوط علیه السلام قوم د هغه تکذیب وکړو د شعیب علیه السلام قوم د هغه تکذیب وکړو د تبع چې کوم د یمن بادشاو د اسلام ته د قوم ته دعوت ورکړو قوم د هغه تکذیب وکړو دې ټولو د الله رب العالمین د پیغمبرانو او د عقیدې د توحید تکذیب کړو الله پاک باغی باندې عذابونه راوستیو نو کدا د مکی مشرکان ستا تکذیب کوي دې په دې خبره پوه شي چې الله پاک بدیل هم عذاب ورکړي او بل چې پخوانی قومونه موږ څنګه هلاک کړل دغه رنګې به دوی هم هلاک کړو او بل دا کافران چې وایي د مرګ نه بعد ژوند نشته نو ولې چې اول ځل دا خلک موږ دنیا کې پیدا کول موږ په دې باندې ستړي شوي اوسو نو چې ستړي شوي نو د دوی دوباره پیدا کول موږ ته څه ګران نه دي اول پیدا کول الله کړي دي الله پاک په ستړي شوي نه دي چې دا دوباره پیدا کوي د قبرونو نه راپاسي او په آخرت کې دوی ته ژوند ورکوي حساب کتاب جنت جهنم ورکوي نو باغی باندې الله جل شانه ستړي کېږي نه ځکه رب العالمین هغه داسې ذات نو الله جل شانه فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم الله پیږي په معنا د دې حروف باندې والقرآن المجید او قسم دی په قرآن مجید باندې بل عجبو بلکې دا کافران تعجب کوي حیرانتیا کوي ان پدې خبره باندې جاءهم چراغ دوی ته منذر يرون کی منهم د دوی د قوم نه یعنی پیغمبر علیه السلام ورته راغی چې دا خلک د الله د عذابونو يرول نو دی پاغي باندې حیران شو فقال الكافرون فسوي كافران هذا شيء عجيب دا يرول زمن د پارا د عذابونو دا خو یو ناشنا چیز دی اذا متنا وكنا ترابا آیا کله چې شو مونږ مړو او مونږ شو خور ریزه ریزه ذالک رجع بعید دوباره را پاسول زمونږ دا ډېر د عقل نه لري خبره ده قد علمنا الله پاک فرمای مونږ پیګو ما پاس باندې تنقص الارض چې کوم ویز مکا منهم د دوی نو عندنا کتاب حفیظ او زمونږ سره یو کتاب دی ساتون کی چاغې نه مراد لوح محفوظ دی بل کذبوا بالحق لما جاءهم بلکې دې کافرانو تکذیب کړی د قران کریم کله چراغ دوی تا فهم پس دې کافرانو وی فی امر پشان د نبی علیہ السلام او د قران مجید کی مریض پریشان خبره ګډ وډ خبره کله به یو سوي کله به بل سوي
افلم ينظروا الى السماء فوقهم آیت وی نظر نکوي اسمان تبرا کیف بنینا چې څنګه مونږ جوړ کړی دی بغیر دستنو نا وزینا مونږ قیس تکړی دی پستور باندې وما لها من فروج نشتر دی د پارس قسم سیرواله والارض مددناها او زمکه مونږ خورا کړی دا والقینا فیها رواسیا او مونږ خودری پدی باندې دران غرونه د پارا دی چې نه خوځيږي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج هم پیدا کړ په دې ځمکه باندې هر قسم بوټي جوړه خيستا تبصرتن تا ذریعہ د سترګو د غړولو د عبرت تا او ذکر او د نصیحت تا لكل عبد منيب هغه بنده د پاره چې الله پاک طرف ته رجوع کوي ونزلنا من السماء ماء مباركا او من نازلو د اسمان طرف نه او برکتی فانبتنا به جنات پس من روبات پدی او باندې باغونه وحب الحصيد او دانیر بلشوی د فصل والنخل من پیدا کو پدی او باندې کجوري باسقات اوچتی لها طلع نضيد د دې کجور د پاره پونچی وی د یو بل سره جوخت یو بل د پاسه تهبت رزقا للعباد دا ذریعہ د رزق ته د بندگانو د پاره والقینا واحینا بی بلدتا میتا امون جوندے کو پدیو بو باندې مړس مکمل خار کذالک الخروج دارنگی د دې خلق پاسې د اوتل دي د قبر په قیامت کذبت قبلهم قوم نوح تکذیب کړه وړاندې د مکی د مشرکان قوم د نوح علیہ السلام د خپل پیغمبر واصحاب الرسی او خاوندان د کویر د بوتانو عبادت کوونکي قوم د حنظله علیہ السلام وثمود او ثمودیانو د خپل پیغمبر وعاد او عادیان د خپل پیغمبر تکذیب کړو او فرعون او فرعونانو کړو د خپل پیغمبر و اخوان لوط او ملګرو د لوط علیہ السلام د خپل پیغمبر تکذیب کړو واصحاب الایکه او خاوندان د بڼو د ځنګل قوم د شعیب علیہ السلام د خپل پیغمبر تکذیب کړو وقوم التبع او قوم د تبع بادشاہ د خپل وخت پیغمبر تکذیب کړو کل کذب الرسل حق وعید دا ټول چې دي تکذیب کړو د پیغمبرانو په ثابت جو بدی باندې زما وعده د عذاب افحینا بالخلق الاول آیا منګ ستړي کړو اولنی پیدا کولو د دې خلقو نو یې ستړي کړي دا چا کدي دوباره پیدا کو بل هم فی لبس من خلق جدید بلکې دوی دی په شک کې د نوې پیدایش نه په قیامت کې واخره